اوس نن د واحد نه د مثنى جوړولو د چې کومه طریقه موږ کړې وه د هغې پریکټس کوو. واحد اسم ٹھیک شو او مثنى ٹھیک شو. نو ګورئ ولد موږ سره واحد دی. ولد یو الف ته وایي. همدغه ولد دلته د مثنی کې ولیکئ او ما تاسو ویلي اخري حرف باندې زبر ولګوئ او د ان اضافه وکړئ. ولداني دوه هلکان. ٹھیک شوه. مسلم معنا ده یو مسلمان. مسلم معنا څه ده؟ یو مسلمان. مسلم یو مسلمان. همدغه مسلم دلته مو لګوئ مثنی کې. ٹھیک شوه. مسلم او ما تاسو ویلو چې مثنی د یو مسلمان نه دوه مسلمانان کې نو په آخري حرف باندې زبر ولګوئ او ان اضافه وکړئ. الف او نون ځنې اضافه وکړئ. د ان اضافه وشوه نو دوه مسلمانان. مؤمن معنا ده یو مؤمن. مؤمن معنا ده یو مؤمن. ٹھیک شوه. او زه وایم د دې یو مؤمن نه زه دوه مؤمنان کوم نو ګورئ ورته نانی د آخري نون باندې زبر او د ان اضافه وکړئ. الف او نون ځنې اضافه وشوه. مؤمنانی دوه مؤمنان. استاذ معنا ده یو استاذ. استاذ معنا ده یو استاذ. زه وایم دوه استادان نو د همدغه استاذ دلته کې ولیکئ استاذ. ٹھیک شو. او په دې اخري ذال باندې زبر ولګوئ او ان ورسره الف او نون ځنې اضافه وکړئ. ان اضافه ورسره وکړئ نو استاذانی دوه استادان. دغه شان وګورئ طالب معنا ده یو طالب. یو طالب. زه وایم دوه طالبان همدغه طالب دلته کې ولیکئ طالب. ٹھیک شوه. په دې با باندې زبر ولګوئ د ان اضافه وکړئ طالبانی. دوه طالبان. ها کرسی عربی کې کرسی چې موږ ورته پښتو کې او اردو وغیرہ څه کې ورته کرسی وایي. ٹھیک شوه. کرسی. ٹھیک شوه. اوس زه وایم چې دا کرسی چې ده که نه دا زه دوه کرسیانې جوړوم. همدغه کرسی چې ده نو دا ګول یا چې دا عموم یو خبره یاد وساتئ. هر کله چې دا ګول یا وي که نه ګول یا نو دا به ګول یا به همیشه د اسم په آخره کې راځي او چې کله دا ګول یا چې ده دا د دې نه وروسته نور حروف لګو نو دا به دوه نقطو سره شي. ها لاندې به دې دوه نقطې راشي دا ګولوالی به ختم شي. اوس ورته ګورئ کرسي نو دا یا چې وه دا یا شوه دا دوه نقطې شوې دې لاندې. ٹھیک شوه. او زبر پې ولګوه ان اضافه ورسره وکړئ. کرسي یعنی دوه کرسیانې. ٹھیک شوه. کرسي یعنی دوه کرسیانې. باب دروازې ته وایي. باب په عربۍ کې باب څه ته وایي؟ دروازې ته وایي. نو یوه دروازه د باب څه معنا ده؟ یوه دروازه. زه وایم دوه دروازې نو بابانې. با همدغه باب ولیکئ او په دې اخري حرف باندې زبر ولګوئ او ان اضافه ورسره وکړئ. بابانې دوه دروازې. ٹھیک شوه. ها عین په عربی کې سترګې ته وایي. عین په عربی کې څه ته وایي؟ سترګې ته وایي. عین یو سترګه. ٹھیک شوه. زه وایم دوه سترګې نو اوس ورته ګورئ همدا دوه سترګې نه د یوې سترګې نه دوه جوړو نو دا عین دا نون دی که نه دا همدغه نون دی. عین مې دلته ولیکو مثنی کې نو دلته کې مې زبر واچوه او ان اضافه ورسره وکړه. عینانې دوه سترګې. ٹھیک شوه. ید په عربۍ کې ید لاس ته وایي. ید. ٹھیک شوه. زه وایم دوه لاسونه د هر انسان دوه لاسونه وي. ٹھیک شوه. نو دغه ید هم دلته کې مو لیکئ په دې دال باندې زبر ولګوئ او ان ورسره ولګوئ. یدانې دوه لاسونه. صحیح شوه. ها بیا ورته ګورئ مسجد جماعت ته مسجد خو ټول پېژنو جماعت ته وایي. ٹھیک شوه. نو مسجد معنا ده یو جماعت. همدغه مسجد دلته کې مثنی کې ولیکئ مسجد او په دې دال باندې زبر ولګوئ او ان اضافه وکړئ. مسجدانې دوه جماعتونه. ٹھیک شوه. بنت په عربۍ کې لور ته وایي. بنت.
زمان د دې بنت معنا دا یو لور زمان دوه لور یعنی همدغه بنت چې دی همدا بنت په خپل ځای باندې ولیکئ او اخري تا باندې زبر ولګوئ او ان اضافه وکړئ بنتانې دوه لور یعنی ٹھیک شوه ها دې خوا ګورئ شاباس واحد مثنى مثنى بنت کافر معنی دا یو کافر کافر معنی دا یو کافر همدغه کافر دلته کې بیا په مثنى کې ولیکئ کافي 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 او په دې را باندې اخري زبر باندې حرف باندې زبر وګړه ان اضافه وکړئ کافرانی وکافران منافق منافق معنی دا یو منافق منافق څه معنی دا یو منافق زما دوه منافقان په اخري قاف زبر ولګوئ او ان اضافه ورسره ولګوئ منافقان دوه منافقان ٹھیک شو ها استاذه استاذه مؤنث ده اخره کې پکې ګول ده ٹھیک شو زما چې د دې نه زه دوه جوړ کما همدغه ګورې ورته همدغه استاذه خپل ځای باندې ولیکئ دا ګول ده نه دا به اوږده ده کې زبر په لګاو ان اضافه ورسره وکړه استاذتانی دو استاذانی طالبه یو طالبه 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 معنی دا یو طالبه همدغه طالبه دلته کې ولیکئ طالبه او دا ګول دا به اوږده ده کې او ان اضافه ورسره وکړئ طالبتانی دو طالباتی ٹھیک شو ها نافذه کړکۍ ته نافذه په عربی کې نافذه او ګورئ اخره کې ګول دا مؤنث ده ٹھیک شو کړکۍ په عربی کې مؤنث ده ځکه یعنی حقیقي نه ده غیر حقیقي ده جاندار نه بې جان ده کړکۍ بې جان ده ٹھیک شو او د سره مو پېژندل چې دا مؤنث ده اخره کې ګول دا علامتي غیر حقیقي کې علامتي ده ٹھیک شو نو اوس دا ګورئ دینه زه دوه کړکیانې جوړوم نو دا نافذه په خپل ځای باندې ولیکئ دا ګول دا چې دا اوږده دا کوي زبر پرې ولګوئ او ان اضافه ورسره وکړئ نافذتانې دوه کړکۍ اذن په عربی کې غوږ ته وایي په عربی کې غوږ ته څه وایي اذن اذن نو د اذن معنی ده یو غوږ زموږ دوه غوږونه نو ګورئ ورته د هر انسان دوه غوږونه وي همدغه اذن ولیکئ دا نون باندې زبر ولګوه او ان اضافه ورسره وکړه اذناني دوه غوږونه رجل خپې ته وایي رجل رجل نو زه وایم چې دوه خپې نو ګورئ ورته اوس همدغه رجل چې دی که نه یو رجل دی ما تاسو ته هغه بل ویډیو کې لیکلي وي رجل جیم باندې زبر رجل او را باندې زبر جیم باندې پیش او را باندې زبر رجل نو رجل سړی ته وایي رجل خپې ته وایي اوس هغه هم لیکم رجل معنی ده یوه خپه ٹھیک شو رجلانې دوه خپې او رجل وګورئ رجل په دې را باندې زبر دی رجل رجل معنی ده یو سړی رجل ګورئ رجل رجل دا جیم ساکن دی او را لاندې زید دی رجل رجل خپې ته وایي پاو خپه خپه ٹھیک شو یا چې دی په دغه کې ده اردو کې ورته پاو وایي ٹھیک شو پاو ٹھیک شو ها او رجل 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 نو همدغه رجل نه زه دوه رجل جوړوم رجو نو اخري حرف لام باندې زبر ولګوئ ان ولګوئ رجلاني ٹھیک شو دلته کې دوه به ورسره ولیکو دو به او رجلاني دو آدمی دوه سړي په پښتو کې به ولیکو دوه سړي ٹھیک شو او اردو کې به ولیکو دو پاو نه دو آدمی سوري دو آدمی ٹھیک شو ها او مدرسه مدرسه
دا سکول ته ویل شي په عربی کې او دا ته ویل شي مدرسې ته ویل شي چې کوم دینی مدرسه ده ٹھیک شو خاص زمون په معاشره کې مدرسه او دا دینی دا چې کوم ده کنه زین چې دي دینی درسګانې چې دي هغه ته دغه ویل شي مدرسه ویل شي او د نورو ته چې هغه د سکول وغیرہ وایي مدرسه وګورئ مدرسه مؤنث ده د څه نوم پیژنده علامت ګول تا نوم پیژنده چې ګول تا په کوم اسم کې وي هغه مؤنث وي ٹھیک شو زه وایم دوه مدرسې نو دا ګول تا به اندقه شانته به ولیکو او ګول تا به اوږده تا کې او ان اضافه به وکړي مدرستانې ٹھیک شو دا د مدرستانې معنا ده دوه مدرسې نو دا زمونږ د مصنف پریکټیس او ان شاء الله تاسو سره د دې نه ډیره فائدہ وشي د دې د معنی زده کوئ ٹھیک شو مسجد مسجدان مسجد یو مسجد مسجدان دو مسجد بنت یو لور بنتان دو لور یو مؤمن یو مؤمن مؤمنان دو مؤمنان ٹھیک شو استاد معنا ده یو استاد استادانی دو استادان طالب معنا ده یو طالب طالبانی دو طالبان کرسی معنا ده یو کرسی یعنی دو کرسیانی باب یو دروازه بابانی دو دروازه عین یو سترګه عینانی دو سترګې ید یو لاس یدانی دو لاسونه کافر یو کافر کافرانی دو کافران منافق یو منافق منافقانی دو منافقان استاذه یو استاذه استاذتانی دو استاذانی طالبه یو طالبه طالبتانی دو طالبانی نافذه یو کړکۍ نافذتانی دو کړکۍ اذن یو غوږ اذنانی دو غوږونه رجل یو خپه رجلانی دو خپې رجل یو سړی رجلانی دو سړي مدرسه یو مدرسه مدرستانی دو مدرسې نو دا زمونږ د نن سبق پریکټیس وو ان شاء الله آینده سبقونه غور سره واورئ ان شاء الله آینده سبق لپاره موږ ته اجازه راکړئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين